غارور درته وویل چې 8 فروری دوی کوم احتجاج راغوښتلی بل د کارکونانو رویې ته څنګه ګورې امپیګانو ایمنګانو پسې راپاڅېدلي دي ببر شوي دي بس خبره خو بس اوس خبره حل شوه چې زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې صاحب لاړ او وزیر اعظم سره کېناستل بس خبره حل شوه په کار دي چې دوی څونه تحریکونه چلول دغه آخري حل چې و وایي چې زه بازوله به راځې وزیر اعلی صاحب لاړ او زمونږ وزیر اعظم سره کېناسته دا ښه خبره ده نن په سیاسي خلکو بیانونه ورکړه طب شیخو صاحب بیان پرې راغی چې یاره داسې مخکې پکار و چې وزیر اعلی صاحب ناست و ګورئ جي د احتجاجونو نه اسم نه جوړېږي که زمونږ د صوبا په احتجاجونو باندې ښه کېده نو دا 13 کاله زمونږ د صوبایي حکومت په دې پی ټي آی په دې ټینور په دې صوبه باندې وشو نو دا احتجاج دا ناسته چې وه د دې صوبې د مفاد دپاره دي خو وي خو لکه مطلب دی چې مخکې نه ناست نو زما په خیال بده بیا د بیانبازۍ او پالیسو ته څنګه ګورې یاره جي دغلاپن دی دغه ته موږ دغلاپن ویلي شو نور دغې له خو څه نه شو ورکړی لکه وزیر اعظم سره کېناسته دې خوا د پی ټي آی چې څونه لیډرشپ دی هغې کې مایوسي پیدا شوه دې خوا ورکرانو کې مایوسي پیدا شوه هغې دا وایي چې دې خوا زمونږ خان صاحب وایي چې یاره چا سره به کېنی نه او دې وزیر اعلی صاحب هم ویلي ګوره د سیاست ښایستګي هم دغه وي چې دې مشر سره کېني که ته په اپوزیشن کې او که په حکومت کې خو د دوی به دواړه به ناست دي نو هلې به صوبې چلېږي هلې به حکومتونه چلېږي دا خو ګوره د هغې منځ کې هغه دغه کېناستو دا په خپله په اسمبلی په پلور ویلو زمونږ وزیر اعلی صاحب د پښتونخوا چې هغه وایي چې یاره زه د عمران خان د اجازت نه بغیر هېڅ چا سره نه کېنم د هغې حل پرون تاسو ولیدو چې هغې ړومبې ابتدایي چې وه زمونږ د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب سره کېناستو او خبره یې ورسره ختمه کړه چې ته ماما سوې زه منلو ته تیار یم خو ماته یو لاره راکړه نو ګوره دغه حل دی